صلی علی رسول الکریم مسلمانانو الله جل شانه موږ تاسو له خسته مبارک میاشت را کړې ده د الله جل شانه د منځونه د الله جل شانه د رحمت دروازې کولاوي خو په دې کې یو مونږ دی کنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاکید هم کړی دی او آسان دی وخت په کم لګي او ثوابونه به انتها دي او یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر ته وی اے تر عباس رضی الله تعالی عنہ ته دای ترو اترا وای ترست راشا زو تعالی یو بخشش در کوما او وای تعالی یو لوی عطیه در کوما او تا دی خصوص زونو مالک ګرځوما عباس رضی الله تعالی زړه کې وی چې زما دی وراره خو ما ته داسې تاکید وکړو چې کې دې شي د دنیا سلوي سیز مال راکې خامخا یو قیمتي سیز به ځکه چې دومره تاکید ما ته فرمایلو او نبی چې کله بیا را لګنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای اے ترا وای کو ستا څومره ګناونه وای کو واړه دي کو غټ دي وای کو په پټه دي کړي او کو په ښکاره دي کړي او کو مخکینی ګناونه او کو رستنی ګناونه او کو واړی او کو غټي ټول به الله معاف کړي نو دومره لوی بخشش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا سخی د صلات تسبیح د موز تاسو ملګرو بډیر دا مونږ د نو موریدلې می ډیر ملګرو بکړې همي خاص کر زنانه بیا ډیر کوي نو بهر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر تسوي اعترا وي ته چې څومره هم ګناګار کنه نو دا مستقوا الله جل شانه به ستا ټول ګناهونه معاف کړي نو دا غي بیا طریقه د ډیر ملګرو رب ورزي هم خو موږ د کوشش وکړو الله له وختونه راکړي مړه او ډیر ملګری بداسي چې بس بيخي فارغ وي کنه او وختونه وسره همي او یار ځان لک فارغ و کنه یار دا دنیا د سحر او ماقام سحر او ماقام سحر او ماقام اخر ګرانه اخر هم پاک کې ولړ شو نو الله جل شانو موږ تاسو له دا رمضان مبارک را کړې کم از کم دا موږ خو به کې موږ وګو کنه یار زیات نه زیات 25 نه 30 منټ پور لګي او الله جل شانو په ټول ګناهونه معاف کړي نو داغي طریقه صدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هودل او کتابونو کې داغي تقریبا 2 قسم راغلي دي د ټولو اسانه طریقه چې کومه ده هغه ده څنګه ده چې زه الله اکبر سلور رکعات زو دردم الله اکبر صلات تسبیح مونږ دا کومه الله اکبر ما وی کنه او سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ما وی زب 15 پیری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا ما 15 پیری وی ادینه پس پس الحمدلله شروع کما او بیا بو سره صورت وی ما کله چې ما صورت وی کنه نو زب رکوع لنه زما داغه نه مخ کې بلس پیری بیا د درې کلمه ویم بیا چې کله رکوع لاړ شم رکوع کې سبحان ربی العظیم ویم نو بیا بز 10 پیری ویم داغه نه پس رکوع کې کله چې د رکوع نه پاسم او ودرېګم نو بیا بز سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ما وی بیا بلس پیری ویم داغه نه پس بیا ز سجدي لاړ شم سجده کې ما سبحان ربی الاعلى نو بیا بز لس پیری ویم داغه نه پس چې ز پاسم او دوی سجدي لزم نو دوی سجدي لبنزم نو کې بنم او خپقلار به لس پیری دا ویم بیا چې کله دوی سجدي لاړ شم نو بیا به لس پیری دا درېم کلمه ویم دا په یو رکعت کې 75 پیری راځي او دا سلور رکعتونو چې راټول کې 300 پیری دا راځي ښه او بیا چې کله پاسې کنه نو بیا اق شان څنګه چې د اولنې رکعت ته دغه شان بیا دا ټول رکعتونه دي نو الله لږ موقع را کړی او چانس را کړی علی رضی الله تعالی فرمایي اوس وی میدان دی او وی زمکم داسې زرخیز زمکه د پتوخم باندې هم جګړې نشته او زمیدار کاکا په وبو باندې هم جګړې نه کوي چې دا زما وبدي دا ستا وبدي هر څه به سیار دي ګوره وکړه چې سکرې وکړه هر څه ته موجود دي خو ښایسته فصل راو گاو کا څه ګوره بیا هغه جان کې ګوره صرف ریبل دي ښه نو بهر کې الله جل شانه موږ تاسو له مقرره کړی ده کم سے کم اوی او خپل تر تسوي نبی علیہ السلام اترا وای روزانه د مسکوا او وای کو روزانه نه کنا نو په هفته کې یو پیر کوا او وای کو هفتم نه کنا نو په میاش کې یو پیر کوي اترا او وای کو په میاش کې نه نو په کال کې یو پیر وکا او وای کو په کال کې نه اترا نو یو پیر خو په عمر کې خامخا وک کنه نبی علیہ السلام ټول امت ته تعلیم دی نو کم سے کم
کو سړی روزانه نشي کولی نو کم سے کم چې هر هفته خو یو پیره کوي که نه لکه په دې یاره په دې روژه کې خو دې مونږ کم از کم یو پیره وکړو که نه نو صحیح دی انشاءالله دې اهتمام مونږ وکړو زیات نه زیات 25 نه 30 منټه پورې پی لګي نو بهر کې دا میسج چې څومره کسان ګورئ که نه نو مهرباني کوئ داسې بټن یو کلیک کوئ که نه دا شیر او شیر کوئ هم ښه صدقه جاریه ده مونږ به خبر نه یو که څوک دا مونځ کوي زما او ستا به کې پوره ایسئ نو صحیح دی انشاءالله د دې مونږ اهتمام وکړو صحیح ده کم سے کم مونږ دا مونځو په دې روژه کې کم سے کم یو پیره وکړو چې الله هم ټول ګناهونه معاف کړي صحیح ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین